بسم الله الرحمن الرحیم. باب الیمین فی الکلام. باب دی په بیان د یمین فی الکلام کې د کلام متعلق قسم خوړلو کې. خجیدت څلورم فصل لري چې د محلوف علیه بیان صاحب د هدایه کوي. موږ ولس فصل به پوره کوي د غشان. ورسو د طلاق او د اطاق متعلق فصلونه بابونه را روان دي. کلام به ځکه مقدم کو چې په کلام ټول موقوف نو طلاق بم په کلام واقع کې د غشان اطاق وغیرہ وقت شي ورته. اول مسله صاحب د قدری فرمایي ومن حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع الا انه نائم حنيثا. توجه جي یو سړي ویل قسم دې د پلان کې سره به خبرې نه کوم به دغه پلان کې چې ودو او دور سره خبرې وکړلې حانس کیږي کنه. صاحب د قدرت یو حانس کیږي خو مفتابه رای دادا که شریده ده بخبرو راویخ شو به حانس کیږي او که راویخ نشو به نه حانس کیږي. وته وګورئ یو به ربه وایو چې مسانی خبرې دي. ومن حلف لا يكلم فلانا فكلمه خبر ور سره وکړي وهو بحيث هغه بده سي انداز باندې يسمع اوریدل خو الا انه نائم ودو حانس کیږي با وجه لانه قد كلمه جي شرط موجود شو کنه خبرې کول خبرې وکړلې او کلام دغه غوګونو تم ورسېدلو خودم روا چې هغه نه پوهېدلو ځکه ودو د دې داسې مثال یو سړی ووایي زه به پلان کې سره خبرې نه کوم نو به ورته آواز وکړي هغه ښه نږدې اوري خو غافل یي توجه ورته ونه شي نو هلته حانس کېږي دلته هم حانس کېږي ځکه هلته هم غوږ ته کلام رسېدلی و غافل و توجه یې رانله دلته وده دی غافله دی د دواړه برابر شو. لانه قد کلمه ځکه چې د ور سره خبرې وکړې شرط موجود شو ووصل الى سمعه او خبرې د غوږ ته ورسېدلې ها دومره خبره ولکن لم يفهم لکم پوه نشو لنومه د نوم د غفلت په وجه فصار کما اذا ناداه د دې داسې مثال لی چې دغه سړي ته آواز وکړي چا په باره کې ویلي خبرې ور سره نه کومه وهو بحیث هغه داسې انداز مني یسمعو چې اوري لکنه ولم یفهم لیکن پوه نشي لتغافله غفلت کې. بهرحال خبرې کول شرط موجود شو. 80 نمبر ماده کې دی المعلق بشرط يجب ثبوت عند ثبوت الشرط. تاسو را صحیح کنه 81 نمبر مخکې راځي. وفي بعض روایت د مبسوط کې راغلي دي شرط دی اندا خبره یا شرط شرط شوی د اندا خبره ایو قیدو چې راویخي کی اما ول د مفتابهم د شروع کې ویلو کنه وعليه مشایخنا بدی مانز موږ د مشایخ فتوا ده لانه اذا لم يتنبه كان كما اذا ناداه من بعيد وهو بحيث لا يسمع ويك ريخ نشي به خو دې مطلب ده یو سړی ویلي قسم دې د زید سره خبرې نه کومه او به زید لري دا آوازو کې دومره لري چې د آواز بیخي اوري نه نو دا یې ټول اتفاق دی نه حانس کېږي وای نه اورېدو دلته مو نه اورېدو کنه یار. لانه اذا لم يتنبه ځکه که راویښ نشي کانه کما دا به داسې اذا ناداه لکه یو سړی ورته آواز وکړي د بعید نه وهو بحیث هغه به داسې انداز وي چې نه اوري صوت د آواز نه حانس کېږي دلته هم نه حانس کېږي. ولو حلف لا يكلمه الا باذنه فاذن له ولم يعلم بالاذن حتى كلمه حنثا. بروګوري جی یو سړي ویلي قسم دې زید سره به خبرې نه کوم مګر دا چې زید اجازت وکي به زید اجازت وکي خود ته علم نه چې زید راته اجازت کړي او دا ور سره خبرې وکي نو حانس کیږي به کنه یو حانس کیږي به رسي به ولی اعتراض وکړه شرط خود دا لګول او استثناء دا ذکر کړي و چې هغه اجازت وکي به بزنه حانس کېګم نو اجازت کړي کنه پکار د چانیس نشي. جواب وایي اجازت ویلې کیږي اذن چې هغه خبر ورکي او د غوګونو تر ورسیږي دای مستثنا کړي او دا لانه دی موجود شوی هغه خبر ورکړي چې زما اجازت دی خو د غوګونو ته نه دی را رسیدلې چې نه دی را رسیدلې نو کوم استثناء د کړي والا نه د موجوده نو که خبرې وکړلې حانس بشي. وورا د طرفین قول له مفتابه دي ولو حلف
که قسم وکړي لا یکلمه خبرې به د زید سره نه کوم الا باذنه مگر دغه په اجازت فاذن له ورته اجازت وکړي ولم يعلم او د حالب خبر نشي بالاذن دغه په اجازت باندې حتی کلمه تر دې چې خبرې ور سره وکړي هانس کیږي با لان الاذن وجه ذکر کوي اذن چاته وي واذا مشتق من الاذان اذان چاته وي الذي هو الاعلام خبرته وي کنه او من الوقوع في الاذن یا په غوګونو کې واقع کېدل ته ویل کېږي نو دته نه اعلام خبر راغلی دی او نه وګ کې واقع شوی استثناء نه ده موجوده لہذا هانس بشي وكل ذلك لا يتحقق كاعلام دې کې وقوع في الاذن دا نه متحقق کېږي الا بالسماع کله متحقق کېږي چې وایو ریدا اوریدلې دي نه دي امام ابو یوسف رحمه الله وی چې نه جنه هانس کېږي ځکه د ویلو چې خبره به ور سره نه کوم مگر دا کغه اجازت وکي هغه اجازت کړی دی کنه وای ځکه اذن ویل کېږي اطلاق تا چاته او دا صرف په اذن اجازت کوون کې باندې سر ترسي کغه اجازت ورکو چې دا بس تا تزما سره خبرې کول مباح جائز اجازت بس خبره ختمه کغه خبر یو کنه وی رسي به څوک وي امام یوسف رحم الله ووري وقال ابو یوسف رحم الله لا يحنسن هانس کی وجه لان الاذن چې هو الاطلاق توی لیکيږي اجازت وي بعد توی لیکيږي او دا خو صرف اجازت کوونکی سره تعلق ساتي وانه يتم بالاذن او دا تمکیږي په اذن باندې لکه رضا چې دا لکه وسړی وي زب قسم دې د زید سره خبر نه کوم مگر دا جزې درازي وي به زید وي زرازي او دای ونوري خبري وکي نه هانس کیږي وره څنګه چې هغه راځي او دانو خبر شوی خبري وکړي نه هانس کېدلو دغه شان کداغي اجازت وو او د بدن او خبري وکړي نه هانس کیږي نه بيږي به شیخین ورته جواب کوي طرفین صاحب د هدايي ذکر کوي ګوره وای یو رضا ده یو اذن د دواړو کې فرق دی اذن چیرې دا فعل د لسان دی د کې لسان او فعل د لسان او غوګونو دواړو دی یو بل لسان وچلی بل به واوري او پاتې شو رضا دا خو د زړه فعل دی اچھا فعل دی د رضا والا د زړه فعل دی نو هغه وایي زه راځي ما زړه فعل وشو بس خبره ختمه شوه که دا یې واوري که وانه اوري نو فرق دی پکې یو به بل باندې ور قیاس کولی نشي وانه يتم خجي كالرزاء قلنا من توي الرزاء رزاء من اعمال القلب ندي ولا كذلك او دغشان اذا ولا كذلك الاذن دغشان ندي علامه مره ذکر کی خو اعلام پکار دے یا واقع کېدل په اذن کې دي قال به امام محمد رحم الله فرمای وان حلف لا يكلم شهرا فهو من حين حلف لکبر وګورئ یسری والقسم د زید سره خبر نه کوما مگر یومش اچھا جی عمران می ویلو قسم د زید سره خبر نه کوما یومش نو اوس به یومش کمی چې دا بور څه خبر نه کوي کې وی کړلو هانس کیږي وا وای چې کله نه چې قسم وکړو هم دقه ورجن رواله تر یومش تبوري که خبر وکړي هانس کیږي با او د دې نه خوای کا وکړي بس به نه هانس کیږي پوه نه شوي په وجه سره صاحب د هدايه وجه ذکر کړي د چې کله ویل قسم د زید سره خبر نه کوم د ابدو ټول عمر ته شامل شو به ور بس دی ویل الا شهرا خبر به ور سره نه کوم د ابدو ور بس دی ویل شهرا د سره قید ولګولو چې ابد منه د مراد شهر پورې دی او خو ختم اخو تزما قسم نه دی شامل لکه څنګه چې الله په قران کې فرمایي هم سا فاغسلوا وايديكم ترخ پورې شاملو به سویل الى المرافق نو د مرافقنا خو ختم کو حکم هغه ته نه شامل دلتم د خبرو نه کولو کم قسم دی دا کم حکم دی را صرف یو مش پورې شو اخوانه ختم وګورئ ولو حلف وإن حلف لا يكلمه شهرا فهو من حين حلف لكن كلنا قسم کړي غنه به حساب شي لانه لو لم يذكر الشهر كما شنو ذکر کړي تتعبد اليمين يمين به همیشه شوی وذكر الشهر او دا ذکر د شهر چې دی لاخراج ما وراءه دا دې لپاره دی چې د شهر نه اخوا د قسم د مسلې نه بار کی فبقي الذي يلي نو چې کوم نو باقی به وی هغه چې کوم نږدې دی یمین ته داخلا د سحال کې چې داخل بوي یمین ته چې کوم نږدې دی د یمین کې داخل وی ښه
ولی عملا بدلالت حاله. تاسو لږ وګورئ سوال دا دی دې وخت نه ته میش شروع کې ولی شروع کې یو میش پس میش شروع کا کنه کال پسې شروع کا 2 ورځې پسې شروع کا د قسم د کولو نه پس ډایرکټ میش ولی شروع کې وای ځکه حال بدلالت کوي کنه دی وخت کې غوسه دی چې قسم کوي زیات څه خبرې نه کوم نو معلومیږي د وس نه یادوي حال به دې خبره دلالت کوي چونکې فی الحال غوسه دی نو وس نه خبرې بندول دای مقصود دی پوه نه شولې پې وګورئ عملا من عمل کو بدلالت حاله د حال د دلالت په وجه باندې بخلاف ما اذا قال هکذا سی ویلې لأصومن شهرا لأصومن بر وګورئ زب میش والله لأصومن قسم بالله زب روزه سم شهرا میش دلته حکم بدل لے دلته حکم داره شهرن نکره ذکر کړی دا او مفتی سے ورته وی بئی یو میش ځان لا متعینه کا اقروجی بونی سی بس استغاړه بخلاص شي دا سنه د چې وسنه دي شروع شي او قسم کې ول وسنه دي شروع شي وجه سره زکا کله چې دل اسومن نو ویلو لټول عمر روزه به لازم شولې به ور بس سی ویل شهرن نو خبره ټول عمر نه راغونډ کړې یو میشتا او یو میش نه کړه دا او نه کړه کې د اختیار دي چې کوم میش مقرره نو نه پوهیږي به الته د وسنه ولې شروع کېدل او دلته وسنه نه شروع کیږي وای صوم او یمین کې فرق دی صوم چې دی کنه د شپې ته نه شامل شپې څوک روزه نیسي او یمین چې دی هغه شپې ته شامل خبرې باندې کوي دواړه یو شان نشو وته وګورئ بخلاف ما اذا قال والله لا اصومن شهرا لانه لو لم يذكر الشهر كشر ذکر د شهر نه وکړي تاسو ګورئ کوم خبر عمران وکړه به لګ متوجي شي موږ دا ویلو کې اوسري ویلو قسم دې لا يكلمه د زیات سره خبرې نه کومه او به ور بسی ویل شهرن میش شهرن ور سره ویلو نو حکم یې داو چې د کم وخت نه قسم کړي هم دې وخت نه با یمین شروع شي ترمیش ته پورې که خبرې وکړي هاني سکیږي به کو وکړلې نه به او جم ول ذکر کړي وخت خطا شوی وخه کچری شهرن یل دنه ویلې ټول مرلبا خبرې کول بند وي شهرن چې ویلو نو اسقاط د مورای او کو صرف دغه ځای پورې یادوم تاسو به شولې په خلاف د دې صورت کې والله لا اسومن قسم دې روزه باندې سم شهرن دلته وته اختیار دې کوم میش ځان ته مقرري ولی دا خبره مورانه کړي او سووري زکه د چې والله لا اسومن ندلت الدوام همیشواله نو مراد اول ته پوهیږي کنه به نو شهرن د دې لپاره دلته نه دی چې د وسنه شروع شول ترمیشه پورې نور ختم کړلو دلته دې لپاره نه دی ځکه لا اسومن کې دوام نو همیش تعبد همیشواله پکې نو ولی پکې نو وغي کې وزکال تشپا ورځ وړو ته شامل همیشواله دلته شپې ته روزه نه شامل نو معلومیږي مشواله نه دی مراد چنه دی مراد لا اسومن دې کوم وخت مراد دې تین تخپل وکنو شهران ور سره ویلو شهران د خو خره کم یو مقرره ولې شي پتن لګي بوې شوې کنه به نو فرق صرف بده کې چلته شهران نه ویلې همیشه قسم او دلته چې شهران نه ویم ویلې نو همیشه بهم نو او چون کې شهران نه کېره ده نو بس ته خو خدا خبر مرا وګد کړل او ګورئ والله لا اسومن شهرا لانه لو لم يذكر الشهر كشر الشهر نه ذکر کړي لم دې کلا دی لکا ها لا يتعبد اليمين نو يمين متعبد همیشه کېدل نو فکان ذکره نو ذکر د یمین چې دی تلی تقدیر صوم دی صوم مقرری به بدی شهر باندې او چونکی وانه منکر نکره ده کنه ده وانه منکر فتعین الیه تعین بمدته چې کوم همیش ځان ته برابرې وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاتين تي اسان دمري سبر غوري یو سړي ویلي قسم دې خبرې باندې کومه به بمونس کی قرات وکړلو چونکې دام د الله کلام دې هانس کیږي کنه هدایت و ورنه هانس کیږي او صاحب د قدرت وی هدایت در امام محمد رحم الله جامع صغیر عبارت ده نو هغه کې وایي چې د مونږ نه علاوه بل وخت کې قرات وکړلو
نو بس به بهانس کیږي همدغه شان تسبیحات دي که وکړل په مونځ کې نه هانس کیږي او که د مون نه بارې وکړه هانس کیږي به پوه شولې پې مفتابي رایې واورئ مفتابي رایې دا ده که یو سړي ویلي قسم دې خبرې به نه کوم نو که قرت یې وکړو په مونځ کې او که قرت یې د مون نه بار وکړو دواړو صورتونو کې نه هانس کیږي ځکه عرف کې دې ته کلام نه ویلی کېږي قرت ورته وایي ویونکي ته متکلم نه وایي قاري ورته وایي همدغه شان د تسبیحاتو حکم دی هغې ته به متکلم نه ویلی کېږي که په مونځ کې تسبیحات کېږي د مون نه بارې کوي بهرحال هانس کېږي به نه ورته وګورئ وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن قرآن ولستلو في صلاته بمنسكي نهانسكي وإن قرأوا كويل السلو في غير صلاته دمون نبار ببهانسكي وعلى هذا مدغشان تسبيح والتهليل لا إله إلا الله خبر أمدا او د تکبیر خبر هم د قسم کړي لا اله الا الله بنوم خبر بنه کوما به لا اله الا الله ویلا قسم کړي خبر بنه کوما به تکبیر ویلو انسکی کی کنه نو که بمونس کی دا ویل نه انسکی کی کوم نبارو انسکی کی در دی خبره وا قیاس خو تقاضا دا کوي چې بمونس کی دم حانش شي او بارم دي څه شي ولی کلام دې کنه نو وفي القياس يحنس وانس فيهما بمنسكم غير منسكم دار امام شافعي رحمه الله قال قولم دي وجه سره وي ذکر کلام دي حقیقتا بحقیقت کې منګه استحسانا وایو کوم بارو هانس کیږي بمنسکو ولی ذکر بمنسکی چی کنه مولوی سبه کلام نه دی نه عرفن دی عرف کې وته څو کلام نه وي او نه شرعن دی ذکر بمنسکی خود خبرونه من راغلی دا او دا خلک بمنسکی وي معلومیږي دا خبري نه دی اورا ولانا منغوايو انه في الصلاه ليس بكلام قرد دے تسبیح دا که تحلیل دے او که تکبیر دے دا بمونس کے کلام نہ دے عرفن هم نہ دے تاسو ټول د پدر عرف کې څوک هم دے ته کلام نه وای شران هم نہ دے داغي دلیل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان صلاتنا هذه زمن دا مونچ لا يصلح صلاحیت لري فيها بدی کې شی یو شیم صلاحیت لري یو شیم بدی کې من بیان کې یعنی کلام الناس بکې صلاحیت لري صحیح نه دي صحیح ندی دا مانا وقیل چاویلی دی فی عرف نظم فورب کی نحانس کی فی غیر الصلاة کی ایضا کا تسبیحات کی کا تحلیلات و تکبیرات و قرت کی لأنه لا يسمى متکلما ذکا عرف کی دتا متکلم نویلی کی قاری و مسبح و مکبر و معلل ورتویلی کی نپیگی پی هم داخری خبر ما تاسو تویلیو مفتابیهی دا گا زمان عرف هم دا غشان دے ولو قال يوم اكلم فلانا فامراته طالق فهو على الليل والنهار برغوري اسانه مساله یو سړي ویلي دي یوم هغه ورځ باندې چې پلان کې سره زیات سره ما خبره وکړلې خزمه طلاقه نو حکم ادارې کده ورځي خبره وکړلې هدایته خزه طلاقيږي او شپې وکړلې هم خزه طلاقيږي وجه سره موږ مخکې قاعده ویلې او سامي کې ویلې دا چې یوم چې په یوم ورځ کې حقیقت ده او ورځ او شپه دواړو کې مطلق وقت معنا خستلو کې مجاز دی نو کله به مطلق وقت والا معنا خلو کله به د ورځ والا معنا خلو نغی کې من قاعده ویلی و کله سفیل ور سره ذکر شو چې غیر ممتد وګد نو لکه خبري نو دغه وخت کې ولدي نه مطلق وقت مراد وي مجازي معنا او دلته خبري زید سره دا فعل غیر ممتد دی مطلق وقت مراد دی مجازی معنا کله شپې وکم خزه طلاقیږي که د ورځې او که چېرې فعل ممتد وي نو به صرف ورځ مراد دی او ته وګورئ ولو قال يوم اكلم فلانا فامراته طالق وهو على الليل والنهار دواړو باندې به حانس کیږي خزه به طلاقیږي وجه لان اسم اليوم جري اذا قرنا قاعده ویلې کله چې دې سره به اذا قرنا کله چې دا بيوست شي بفعل دیو فعل سره لا يمتد چوغنوي نو يراد به مراد کیږي بده سره مطلق وقت الله تعالی فرمایي ګورا او مې ولیم څوک چې شاوړی بد غورز باندې څوک چې واړی بد غورز د جنگ باندې دوباره خبره شه نو شاړول فعل غیر ممتد دی بس مخه د ډایرک شاکا او حکم د دې الله یوم ویل یوم اذن حالانکه اگر شپې څوک دام وکي کنه هغه دم د قران د حکم دی ومن يوم فقد څنګه لبسي ومن يعلم يوم يدين دبره او متحيزا لقتال فقد باء بغضب دا حکم د شپې والا تم دی ورځ والا تم دی حالانکه خبره صرف د یوم راغلی صرف یوم ذکر شوی
خو ولې دواړه مراد دي ځکه یوم فعل غیر دلته یوم سره تعلق د فعل غیر ممتد ومن یولهم راغلی مخکې راځي. ها کدی مسله کې صرف د ورځې نیت وکړو صرف د ورځې نو قبليږي بځکه صرف ورځې حقيقي معنی ده نو حقيقي معنی خو محتمل معنی کې کنه تو کې صحیح البته کې نه جوړه شوی ده کا وګوره وین انا کشر قصو کی دا نهار خاصتا دوی کې نه د تصدیقي کی قضا کې هم ځکه ظاهر برابر هم ده لانه ځکه یوم چې دا مستعمل ده فيه بنهار کې ايضا امام یوسف رحم الله فرمای قضا کې به ولنه منی مفتی به ولنه قضا کې به ولنه منی ځکه قضا خلاف ظاهر نه کیږي موافق ظاهر کیږي او ظاهر ادا ده چې ورځ شپه دواړه مرادي سره ورځ مراد کول خلاف ظاهر د قضیه به نه منی خو فتوا باغه ظاهر روایت باندې د کوم چې متن کې ذکر شولا ونبي يوسف رحمه الله انه لا يدين في القضاء لانه خلاف المتعارف ذكر هذا متعارف خلاف ده ولو قال ليله اكلم فلانا فهو على الليل خاصه قسم دې ک زید سره د شپې خبرې وکم یا وای ک زید سره مې د شپې خبرې وکړلې خزر باندې طلاق نو حکم دار کړ شپې خبرې وکړې خزه طلاقي او د ورځې وکړلې نه طلاقيږي یعنی لیل یوم تنه شامله پیږي پی ولو قال ليلة أكلم فلانا فهو على الليل خاصة وجه لأنه حقيقة في سواد الليل وإذا كذا يوم دا ليلة چه دا حقيقت دي بتياري دا شپکی لکه څنګه چې نهار د بیاض د پار راځي خاصة وما جاء استعماله او دلیل استعمال نه دی راغلی په مطلق وقت کې نو نشو مراد کولای پوهیږي په بهرحال نهار مخکې مونږ ویلو صرف ورځ د پاره لیل صرف شپې د پاره او یوم کې دغه تفصیل دی ولو قال ان كلمت فلانا الا يقدم فلان او قال حتى يقدم يقدم دي لك يقدم الا يقدم فلان او قال حتى يقدم فلان او قال الى ان يأذن فلان او حتى يأذن فلان فامراته طالق فكلمه قبل القدوم والاذن هني ستا سم درک برو ګوري یو کس ویل کما د زید سره خبرې وکړې نو بماخذ طلاق مگر دا چې امر راشي مگر دا چې امر اجازت وکي پوهیږي به حکم نو که امر اجازت نو کړي راغله نو او د خبرې وکړې خزه طلاق او کغه اجازت کړو اگر راغله خبرې وکړې نو به خزه نه د طلاق ځکه د صورت مستثنا کړي څه مشکل شته ته ګورئ ولو قال ان كلمت فلانا کما د بلان کی سره خبرې وکړلې فامراته طالق خزه مې طلاق وی الا يقدم فلان ها کپلان کې را لې بینه او قال حتى يد الا ان بزمان حتى ویلو او قال الا يأذن ویلو یا حتى يأذن ویلو فامراته طالق فكلمه نو خبري ورسره وکړي قبل القدوم غلانه دی راغله اغه اجازه نه کړي حنیسا خزبه طلاق شي ولو كلمه خبري ورسره وکړي بعد القدوم والاذن لم يحنس به خزنه طلاقيږي تاسو پیږي وجدادا الى ان يقدم حتى يقدم الى ان يأذن حتى يأذن دې سره خپل یمین انتها ته رسي نو کدا کلا وشو یمینی ختم انتها ته ورسېدلو هغه نه بس په کفاره مفاری هنس منس ناراضي پیږي پی لانه ذکر واحد قدوم او د ازمنا د غایه ده او یمین چره باقیه قبل الغایه ترڅو چې غایه نه خو باقی وي حکم یې باقی وي سړی بهانس کیږي ومنتهيه بعد او انتها درس چې غایه موجود شي لہذا فلا يحنس بالكلام بعد انتهاء اليمين نبهانس کیږي خبري وو کې بس د انتها د یمین نه وان مات فلان سقطت اليمين خلاف الذي سقط توججي دای ویلي دي الکا کما د زید سره خبري وکړلې تمانه نو په ما دي خزه طلاق ویلي دي کنه او به زید مرش اوس به څه حکم وي نو طرفین فرمایي قسم ختم امام یوسف رحم الله وینا خزه طلاق د دې مسلې بنا غزړه مسله د برون چې کوم منګه ویلې و اصل باندې عمل کولو امکان ضروری دی کنه دی طرفین وی ضروری دی نو چې زید مړ شنو خبرې کول
د څه ویلو د وښه لکه خدای خو دې غر کا اچھا جی شی مال ګلټه کو به ووري د سی ویلې دي کنه زړی خبره تلال شي کما د زید سره خبرې وکړلې په ما د خزه طلاق یې مگر دا چې امر راشي یا اجازه وکي صحیح شو هغه امر یاد یې مل شي موږ زید یاد کو څوک مل شي امر مل شي اوس د هغه اجازه ممکن دی دغه راتلل ممکن دی نو طرفین وی چې کله اصل باندې عمل کېدل ممکن نشو دا غراتک بر ممکن نشو نو خلیفۃ نزوغا چې هغه حانس کېدل او کفاره همدغه شان طلاق راتللی طاق راتللی لہذا کزید سره خبرې وکړي نه حانس کېږي طلاق نه واقع کېږي امام یوسف رحم الله وی امکان د اصل ضروری نه دی ډایرک به خلیفۃ راشو بس که خبرې وکړلې طلاق بواقع شو تو غوري وان ما فلان قبل ان يعمل شي سقطت اليمين خلاف النبي يوسف رحمه الله نل الممنوع ذك ممنوع عنه چې يعني حالف چې لان الممنوع غسه چې من راغلي عنه دا غین هغه څوک دی كلام ينتهي لان الممنوع ذك هغه شی چې من راغلی دا یعنی حالف ځان منع کړي دا غینا هغه څوک دی کلام دی دسی کلام ينتهي بالاذن والقدوم شغه انتها تفیزن وبقدوم سره رسید امر دراتک یا اجازه سره ولم يبقى بعد الموت چې امر مړ شو نه اذن قدوم کېدې شي به نو ولم يبقى او باقي نشو بعد الموت پس د مرګ نه متصور الوجود نشو ممکن الوجود فسقطت اليمين بساقط شي وعنده او د امام یوسف ابراهيم الله په نسبان دي چونکی تصور د اصل ليس بشرط شرط نه دي فإن سقوط الغايه غايه ساقط شي يتعبد اليمين به همیشه شي غايه څه د هغه راتلک دغه خبرې وی کاغه مل شو ساقط شو لغايه همیشه لپاره خبرې منی کوي کړلې طلاق پر دي ومن حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينوي عبدا بعينه او امراه فلان او صديق فلان فباع فلان عبده او بانت منه امراته او عاد صديقه فكلمهم لم يحنس الاكبر وګره ډېر اهم مسله ده یو سړي ویل کما د زید د غلام سره خبرې وکړلې لیکه معین نه کو مطلق غلامي ویلو نو مثلا زما خزه طلاقه یا قسم په الله باندې د زید د غلام سره خبرې نکوما دغه شان د زید د ملګری سره خبرې نکوما یا دغه شان بلې څوک یاد کړي د زید د خزي سره خبرې نکوما به زید غلام آزاد کو خزي له طلاق ورکو هغه ملګری سره دښمنی جوړه شو به دې کسور سره خبرې وکړلې دا خزي سره یا دا غلام سره یا دا ملګری سره نو حانس کیږي کنه وجه نه حانس کیږي پوه نه شولې پی کنه وجه دا کنه وجه دا عبد فلانی چې یاد کړو نو غلام سره دښمنی نه و دښمنی دغه په وجه و چې دغه غلام دی نو چې کله غلام غازات کو دغه غلام پاتې نشو نو قسم د نه کولو چې هغه ختم شوم دغه نیت معنی کړو پتن لګي پويږي کنه پی مقصود څه چې د زید غلام چې د سره خبرې نه کوم نو چې زید آزاد کو غلام پاتې نشو نو شرط نه دی موجود شوی هانس کیږي بنا امراه زید ویلی و زید خزي سره خبرې نه کوم چې هغه طلاق کړه وس خزه پاتې ده نه ده هغه خزه نه ده مقصود خداغه چې دغه خزي سره بینه کوم مس نه ده ملګری د زید یاد کړو ټوله دښمنی د زید سره و نو زید ملګری سره د زید دښمنی جوړه شول نو د زید ملګری پاتې نشو نه خبرې کوي نه بانس کیږي نه پويږي په وته ګوره اړه مستړی شي کله یار ومن حلف لا يكلم عبد فلان عبد فلان سره خبرې نه کوم ولم ينوي عبدا بعينه دا قید به ولګوي ځکه د دې مسلل سره روانه ده معین غلام یاد نه کی یا امراه فلان یاد کی
چاغي سبا خبرينكم او صديق فلان نفباع فلان عبده خرسكي او بانت منه امراته يا كذباين شي او عاد يا دشمني وكي صديقه دخل دشمن سرا ملګری سرا يا او عاد دشمني وكي صديقه دش ملګری د سره خدای دوی اوله معنی صحیح کیږي ښا او عاد یا د دشمنی وکي صدیقه د خپل ملګری سره دا غینه بس فکلمهم دی حالف د دې سره خبرې وکړلې نه هانس کیږي وجه سره لانه عقد يمين ولا فعل واقع في محل مضاف الى فلان د خو ویلو چې زما خبرې د هغه محل سره وشولې توجه چې مضاف د پلان کی تزید ته غلامي دی خزیدا ملګری دی الله وزهانس کیګما او دلته اوس دغه غلام دی نسبت کټ شوی خزیدا او دغه شان صدیق دی نه دی پته وګوره لانه وقد ذکر عقد کړي د یمین ما عقد کړي د یمین خپل علا فعل په یو فعل باندې او هغه خبرې دي واقعا چې دا فعل د خبرې به واقع وي په محل په محل کې کم محل کې چې غلام دی خزر ملګری دی خو مضاف الی فلان چې بلان کې ته مضاف وي اما اضافه ملک یو کې اضافه ملک دی په غلام کې او باقي نورو کې اضافه د نسبت دی یا اضافه د نسبت دی انو چې کله طلاق ور کړي او دشمنی جوړه شوی او غلام آزاد کړي نو ولم یوجد به خبر وکړي نو به خو هغه محل کې فعل واقع نشو کوم چې پلان کې ته منسوبو نو پیږي په زیات ته منسوبو قال هدايه مولا فرمای هذا في اضافه الملك بالاتفاق غلام کې خدا خبره اتفاقی د توجه جی قسم دې د زید د غلام سره خبرې نه کوم آزاد کو خبرې وکړه ټول وینا انس کیږي طلاق واقع کولو په نه واقع کیږي البته د زید د خزي سره د زید د ملګری سره او هغه به طلاق او یا دشمنی ملګری سره جوړ کړله به څه حکم دی نو به دغه حکم د شیخانو دی ښا چې طلاق یعنی هنس ناراضي امام محمد رحم الله وی راضي وګورو تا هذا في اضافه الملك بالاتفاق وفي اضافه نسبه عند محمد رحم الله يحنس انس کیږي با کله خزر سره خبرې وکړلې یا د صدیق سره وکړلې قال امام محمد رحم الله فرمایي په زیادات کې لان هذه الاضافات لکبر وګوره هغه دا کوم اضافت تاسو تخکاری کنه چې د زید د خزر سره به خبرې نه کوم دلته مراد خزر خو د تعریف د باره سره زیادت کړي دي هغه طلاق کی مکه خزر مراد او مراد د زید ملګری د خبرې به ور سره نه کومه خو تعریف د باره زیادت کړي او چې هغه ورسره دښمنی جوړه کی کنه د ورسره خبرې وکړي به مهانس کیږي ځکه هغه مقصود دی پیږي کنه به او د نور شیخانو څه ویل چې اصل کې دښمنی د چا سره ده زید ده نه د زید دښمنی په وجه وی غلام سي ورلنه کوم خبرې خزي سي ورلنه کوم ملګری سي ورلنه کوم نو کدا نسبت کټ شوه نه انس کیږي وتو ګوره لان هذه الاضافه چې د تعریف د باره ده لان المراه امام محمد رحم الله وی که خزوی او که صدیق وی مقصودان بالهجران هجران کې هم دی مقصود دي سره خبرې نه کومه فلا يشترط دوامها نو شرط نه دی چې دوام د نسبت دی وی خزري دغه سړی وی ملګری دی وی فيتعلق الحكم بعين لنډه د حکم تعلق ور چا سره عین خزي عین ملګری سره کما فی الاشاره لکه اشاره مثال سره روانه ده وجه ما ذکرها هنا او وجه داغه چې کوم دلته ذکر شولا یعنی دلته متن کې چې نه انس کیږي کنه دغه وکنه د روایت د جامع صغیر او روایت الجامع صغیر روایت هم د هغه وجه ده چې دلته دوه احتمال دي کې دې شي د زید سره دښمنی دغه په وجه باندې وی غلام خزي ملګری سره خبرې نه کوم نو کدا مطلب شي نو به ملګری باطینی شي خزه باطینی شي خبري وکینو نه هانس کیږي او کله شي مقصود هم د خزي او د ملګری خبره وي نو په دغه صورت کې کملګرتیا ختم شي خزه توپ ختم شي به دي هانس شي د څه ده کنه او هنس د پښکونو ناراضي نه پیږي په ځکه هنس مخکې نه یقیني نه اوس تکر طلاق را لکرانه له دا شک دی او یقینو لا يزول بالشک درېمه ماده ده اول نمبر اصل امام کرخی رحمه الله دی پیږي به کنه وته وګورئ کمره انه احتمال لري ان يكون چې وی دي غرض ده هجران د هر واحد د خزي او د ملګرینا لاجل المضاف الیه دی لاجل المضاف د وجه دا غشانه چې نسبت هغه ته شوی دی یعنی د زید د وجه نه دی غلام زيد دي كان څنګه امراه زيد او صديق زيد مضاف الیه په وجه معنی ولهذا لم يعين هدا وجد چې معین نه کړه
یعنی کله دی سره دښمنی به ډایرک به دی ویلې وې کنه اضافت ولي کوي یو احتمال به کې داشته ریخه نفلا يحنس بعد زوال الاضافه نه هانس کیږي بچ کله اضافت لري شي ځکه شک پیدا شو په خبره کې چې بینه مراد دی کنه منصوبی مراد دی ویږي په مفتبی قول بده کې رسو به ان شاء الله او ور پسې بل مسرم را روانه ده د شیخانو قول دی